أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 1 آیات نمبر 5 یو آیات نے ناغب الوستلے کی دے آیت کی اللہ جل جلالہ فرمائی الیوم نن ارز احل لکم الطیبات استاز دا پارا حلال کڑیشول پاکیز سیزونا نو دا هم الله رب العزت په طور د احسان سره ذکر کړلو لکه څنګه چې دینه مخکې آیات کې نو هغه پرونی نه بل ورځنی درس کې تیر شولو چې په هغې کې الله رب العزت چې دی نو هغه وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي چې نن ما په تاسو باندې خپل دین چې دی نو هغه پوره کو رضیت لکم الاسلام دینه او ستاسو دپاره مې دین طور طریقه هغه اسلام خوښ کوم. نو څنګه چې دغه یو روحاني لوی نعمت الله جل جلاله درکو نو داسې یو دنیاوي لویه فایده او نعمت هغه هم الله پاک دا درکوي. احل لکم الطیبات چې ستاسو دپاره یې پاکیزه شیزونه چې دی نو هغه یې حلال کړلو یعنی دا چې نو هغه دی نه وروستو بیا د حلت او د حرمت چې دی نو هغه نور څه نه راځي نو ګویا دا د وحي چې دی نو هغه وحي الهي اواخر دی اخرنی وختونه دي نو چې کم شیزونه ستاسو دپاره وس حلال شول دا به همیشه دپاره حلالي ځکه بیا وروسته بل پیغمبر وحي نشته نو د دې منسوخ کېدل چې دی نو هغه هم نشته نو الله چې دی نو هغه په طور د احسان ذکر کوي احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم او الله وی ستاسو دپاره چې دی نو هغه حلال مې کړه چې نو حلال دي ستاسو دپاره خوراک د هغې کسانو چې د هغه څه اهل کتاب دي د هغوی خوراک هم ستاسو دپاره حلال دی. اوس دلته د خوراک نه مراد څه دی طعام نه مراد څه دی نو حضرات چې دی نو تمام مفسرین په دې باندې متفق دي هغوی وایي چې دی نو دلته د طعام نه مراد چې دی نو ذبیحه ده طعام نه مراد ذبیحه حلاله ده چې د اهل کتابو حلاله ستاسو دپاره چې دی نو هغه جایز ده خوراک د هغوی چې دی نو هغه کم سورې غوا میخه چرګ حلال کړلو نو د دې دغه حلاله ستاسو دپاره جایز ده د دې نه ما سوا چې نور څومره کافران دي د هغوی حلاله چې دی نو هغه ستاسو دپاره جایز چې دی نو هغه نه ده او سوا چې دی نو هغه د څه نه د دې نه نو د طعام نه مرادو دلته چې دی نو هغه ذبیحه ده حلاله چې دی نو هغه د مراد ده نور عام خوراک نه ځکه عام وچ خوراک چې په هغې کې د انسان فعل لره چې دی نو هغه دخل نه وي لکه مثال په طور کې چې نو وریجې شولې دال شولو شوپړ شولو چینی شولو ګوړه شوه دغه شانتي چې دی نو هغه دا شیزونه فروټ شولو ډرای فروټ شولو نو دا شیزونه چې دی نو هغه تو د کافر د مشرک د لاسه هم خوړلی شي د اهل کتاب د لاسه هم خوړلی شي د بت متواله د لاسه هم خوړلی شي د مجوسي دی نو هغه د لاسه هم خوړلی شي ځکه د دې اصل د دې شیز دی نو هغه اصل حقیقت حلت دی او هغه الله پاک چې دی نو هغه حلال پیدا کړی دی خو دلته طعام نه مرادو هغه خوراک نه مراد ذبیحه ده نو ذبیحه سره چې نو هغه مخکې ذکر کړی شولو د دې نه مخکې چې نو دوه آیاته مخکې هغې کې ذکر شول هلته الله جل جلاله او پرونی درس کې هم چې نو هغه 9 قسمه شیزونه الله پاک د حرمت ذکر کړل نو یو په هغې کې هغه هم ولو چې په کم باندې الله رب العزت نوم چې دی نو هغه نه یې غسلی شوی نو تاسو به هغه نه راکوئ نو چونکې دا نور چې څومره هم غیر مذهبه دي که هغه مشرکان دي که بت متواله دي او که دغه شانتي مجوسیان دي وغیره ذالکه نو دې ټول چې دی نو هغه په دغې باندې د الله رب العزت نوم نه علي د اهل کتابو تخصیص چې نو هغه د دې دپاره شوی دی سوال دا پیدا کېږي چې اهل کتاب دی خو په خپله هم چې دی نو هغه کافران دي
الان کې دویم کافران دي. خو د دې حلاله چې دی نو هغه ولې د دې ذبیحه ولې جایز ده؟ نو د دې ذبیحه د دې وجې نه جایز ده چې د دې چې دی نو هغه په حلاله کې او په نکاح کې د دوو شیزونو کې دی به د پخوا چې دی نو هغه خبر دی دی به چې دی نو هغه داسې عقیده ساتله لکه څنګه چې د مسلمانانې دی به هم چې دی نو د غیر الله په نوم باندې به چې کوم شی حلال شولو نو هغه به یې نه خوړلو. ذبیحه کې به دوی د الله نوم چې نو هغه اخیستلو په دقه به یې حلالول. نو ځکه د دې د چې نو د حلالۍ چې نو هغه اجازت ورکړی شوی دی او د دې د ښځو سره د نکاح چې نو هغه اجازت ورکړی شوی دی. اوس نن سبا چې وکتلی شي نو نن سبا اکثریتو د اهل کتابو د یهودو او د نصارا چې نو هغه دهریه دي چې دی خدای چې نو هغه هم نه مني د الله رسول چې نو هغه هم نه مني. نو نن سبا چې کم دهریه عقیده چې نو هغه اهل کتاب اختیار کړل اگر چې په ظاهر چې نو مردم شماري وغیرہ په دې کې ځان ته اهل کتاب لیکي نو کله دوی دغه دهریه عقیده وي نو بیا د دې خوراک چې نو هغه د دې ذبیحه وس هم بیا جایز نه ده لکه څنګه چې د نورو مشرکانو جایز نه د قشان د دوی جایز نه څنګه چې د نورو مشرکانو د خصوص سره نکاح جایز نه د قشان ته چې نو هغه د دین نه جایز. لکه تاسو ګوره مسلمانانو کې هم ډیر خلک چې نو هغه د مسلمانۍ دعوی کوي لکه روافض ته وګورئ چې نو هغه باهیان ته وګورئ ذکریو ته چې نو هغه وګورئ دغه شان چې نو قادیانیان ته وګورئ حالانکه دوی هم د مسلمانۍ دعوه کوي نه خو دوی چې نو هغه مسلمانان نه دي. نو داسې په اهل کتابو کې هم د هغوی د اهل کتاب کې دوی چې نو هغه دعوه کوي خو در حقیقت چې نو هغه اهل کتاب نه دي. نو ځکه بیا د دوی چې نو هغه خوراک یا د هغوی چې نو هغه دغه ذبیحه ده جایز نه ده. ها که چېرته یو اهل کتاب یهودي یا نصراني د الله پاک د وحدانیت چې نو هغه قایل وي او د خپل د پیغمبر چې نو هغه قایل په حضرت عیسی علیه السلام باندې تهمت نه لګي او دغه شانت چې نو هغه دغه د پیغمبرۍ نه انکار نه کوي نو داسې چې نو اهل کتابي او د هغوی د خپل یو آسماني دین چې نو هغه پیروکاري په هغې باندې چلیږي نو بیا د دغه اهل کتاب چې نو هغه ذبیحه خوړل په هغې کې بیا اجازت چې نو هغه شته. نو ځکه الله وایي د دې چې نو هغه وطعام الذین اوتوا الکتاب او خوراک دای کسانو چې دا غوی ته ورکړی شوی د کتاب حل لکم هغه حلال دی تاسو دپاره وطعامکم حل لهم او ستاسو خوراک چې دی نو هغوی دپاره هم حلال دی. حضرات مفسرین چې دی نو هغوی ویدل نه چې نو د مسلمانانو خوراک د هغوی دپاره حلال دی نو د مسلمانانو د خوراک د هغوی دپاره د حلت چې دی نو هغې څه وجه ان دې خو زوجه چې نو هغه د دې ذکر چې نو هغه خو نه وکړ الانکه د مسلمان دین خو د ټولو نه فایز اعلی دی او دا غوی خو د دې خبرو چې نو هغه د سره سکه خیال ساتي نه چې د الله نوم پې اخیستلی شوی دی نه دی اخیستلی شوی څنګه دی څنګه نه دی. نو د مسلمان خوراک دی ولي الله پاک وي وطعامکم او ستاسو خوراک حل لهم د هغوی دپاره چې نو هغه حلال دی. نو د دې چې نو هغه تفسیر مزاری کې قاضي ثناء الله پانیفتی رحمه الله چې نو هغه جواب ذکر کړی دی وایي د دې مقصود دا دی چې مخکې راځي چې تاسو د اهل کتابو د زنانو سره چې نو هغه نکاح کولی شئ خو د اهل کتابو سړي د مسلمانانو د زنانو سره نکاح چې نو هغه نشي کېدلی دا حرام دی. نو دغه شانتي دلته هم دا وایي چې تاسو خوراک د هغوی دپاره او د هغوی خوراک چې نو هغه ستاسو دپاره جایز دی دا مسله جدا ده او هغه مسله جدا ده. اسنه چې تاسو وای چې د هغوی خوراک د مسلمانانو دپاره جایز دی چې د مسلمانانو خوراک هم د هغوی دپاره جایز شو نو د هغوی نیک ښځې چې نو د مسلمانانو دپاره جایز دی چې د مسلمانانو ښځې هم د هغوی دپاره جایز شوي نو دغه نه ده. خوراک کې چې نو هغه دا دی د یو بل دپاره جایز دی خو زنانه چې نو هغه د یو بل دپاره جایز نه دی. مسلمان د هغوی سره نکاح کولی شي خو د هغوی سړی چې نو هغه د مسلمانې ښځې سره نکاح نشي کولی. نو د دغې په وجه باندې الله وی وطعامکم حل لهم. دویمه چې نو هغه علامه ابن کثیر او نور داسې تمام چې نو اکثریت مفسرینو دویم جواب چې نو هغې کړی دی چې طعامکم حل لهم د دې مقصد دا دی چې ای مسلمانانو ستاسو خوراک د هغوی دپاره چې نو هغه حلال دی یعنی تاسو د خپل قربانۍ نه تاسو د خپل صدقې نه تاسو د خپل ذبیحې نه د هغوی نه چې نو هغه ورکولی شي او په هغوی باندې خوراک چې نو هغه کولی شي دا حلال دی. یعنی که تو د هغه د څه خوراک ورکړې د هغه چې نن څه شیز ولېږې نو دا حلال دی ستاسو خوراک هم د هغوی دپاره حلال دی په دې کې به تاسو باندې څه ګناه نشته. نو ځکه الله وایي وطعامکم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات او حلال دي ستاسو د پاره هغه سره حلال دي پاک دامن خزي مسلمانانی والمحصنات من الذين او پاک دامن خزي من الذين دای کسان اوتل کتاب چې دا غوي ته کتاب ورکړی شي من قبلکم مخکې چې نو هغه ستاسو نه یعنی د مسلمانانو د پاره مسلمانانی پاک دامن خزي خو حلال دي او د دې سره سره د مسلمانانو سړو د پاره د غیر مسلم کې چې نو هغه صرف د اهل کتاب يهود او نصارا چې نو هغه خزي د مسلمان د پاره حلال دي کله سره په صحیح شرعي طریقې باندې نکاح وکي مہر ولا مقرر کی گواہ چې نو هغه بږي وکي نو د هغه سره نکاح چې نو هغه کولای شي خدا وسنه ماوی وس چې نو اکثریت دا وی چې نو هغه دهریه ټایپ نه هغه دغه ته چې نو هغه تللی دي ځکه چې نو هغه په دې کې یو قول عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی میمون بن مهران چې نو هغه دغه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو تاسو کړو چې زه دا وی سره چې نو هغه نکاح زو د اهل کتاب سره نکاح کولای شم کنه حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته د سورۃ بقره آیات چې نو هغه واورولو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نو دای چې نو هغه ورته واورولو به ورته دویم چې نو هغه د آیات واورولو نو بیا چې نو هغه تاسو کو چې دا دواړه آیاتونه خو په خپلم په قران پاک کې ولم تاسو نه خو چې نو هغه مسلې تاسو کوم تاسو نه فتوا غواړم حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دوباره بیا د دواړه آیاتونه ویلو حضرات مفسرین لیکي وې د دغه وجه چې دی نو هغه دا ده چې په الله خو جواز ورکړی دی خو د جواز سره سره عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه بیا هم چې دی نو هغه مکروه او بد ګڼل ځکه د ښځې چې دی نو هغه ډېر لوی اثري او بیا دغه شان چې نو هغه واقعه ذکر کړي دی نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه کله چې لبنان شام دا علاقې چې نو هغه فتح شولې نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دغه علاقې چې نو هغه گورنر جوړ شو نو چې کله هغه گورنر جوړ شو آل تلاړو نو چې آل تلاړو هغه آل د یوې يهودي اهل کتاب خزي سره نکاح وکړلو نو چې کله نکاح وکړو نو داغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او امیر المؤمنین هغه ته داغه اطلاع وشوله چې کله ورته اطلاع وشوله نو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل دغه خزل طلاق ورکا نو چې کله داغه نو هغه ورته دا خبر وکړه نو هغه ورته وخت کې ولیکن حضرت صحیح شو زه خو بدله طلاق ورکم خو خدای خو اجازه ورکړې دی او تاسو وای چې نو هغه طلاق ولور کې د چې نو هغه په دې کې مساتي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل بالکل سیدا الله اجازت ورکړي خو تاسو یو خولي او پاک دامن کورنۍ نو چې ته دغه اهل کتاب سره کنيکا وکي ستا په کور کې بچنه نو هغه فحشي پیدا شي او هغه کم زمانه ده د خیر القرون زمانه ده چې د کومې زمانه چې نو الله پیغمبر گواهی ورکړي ده چې بهترینه زمانه زما او زما د صحابه او زمانه ده د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت دور دی چې په هغه لار چې کم لار به عمر لاړو شیطان به پینه شوتلې دومره پاک زمانه ده خو هغه په دې کې چې نو بدکاری موجوده ده نو د دې په وجه نستا په کور کې بچنه نو هغه د اثر پیدا شي اوس دا غینه ورستو سوال سو کال وس راشه آیا دا غوي سره نکاح کولای شي نو دی وجنه حضرات چې نو هغه نه د کوس اکثریت چې نو هغه دغه دهریه ټایپ دغه خلک دي او زم دانه چې د بچي د مور چې نو هغه په بچي باندې ډېر لوی اثر ذخیره الجنان کې چې نو هغه د سی بیا د کسانو واقعیم ذکر کړي زمونږ د ملکو زمونږ د علاقې زمونږ چې نو د صوبې څخه کسان چې دا غوي د قشاندا کړي ولو او بیا دا غینه چې نو هغه سره نقصان شوی دی هغه تاسو ځان چې نو پاغي کې په خپل کتل شي مونږ چې نو هغه دلته نوې ځکه چې نو هغه حضرت په خپل ډېر لوی سړو خو زمونږ دور هغه شانتي حیثیت نشته نو شاید چې بعضی مرګري پاغي خپوشي نو بده وجه باندې خو ځان الته وګورئ پاغم په دې ور کړی دی چې ګوره د غیر سره چې کله تا تعلق شروع کو دا غوینه چې نو هغه تا کله ودونه وکړل هغه څومره لوی چې نو هغه نقصان رسي هغه پیلي کلی د ټول واقعیت نو بهرحال الله رب العزت چې نو هغه دغه محسنات دا غوي چې نو هغه پاک دامن خو سره نکاح کولای شي نور سره نشي او دغه باندې چې نو هغه به لیکلي دي چې نو حدیث مبارکه کې مرাজি او دلته واقع لیکلي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې نو هغه متعلق وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله داغه د مور فرمان دی ما چرته دل چې نو هغه بیا 200 پای نه دی ور کړی
چې د بجړل ما به ولا خوا ورکول پي به مې ورکول نو مخکې به ما اودس چردام وکړل بیا به مې د هغې نه وروسته ولا پي ورکول ځکه خو د جیانو هغه عبدالقادر جیلاني جوړ شو که نه نو د مور هغه ډېر لوی اثر نو ځکه ویلی کېږي چې تاسو د دوی سره نکاح دا مه کوئ حدیث مبارکه کې هم راځي صحیح مسلم چې دی نو هغه کتاب النکاح کې روایت دی ترمذي وغیره دې حضرات هم ذکر کړی دی چې تنکح المرأة لاربعین د ښځې سره چې دی نو هغه د څلور وجو نه چې دی نو هغه نکاح کولی شي نمبر 1 الله پیغمبر فرمایي لحسنها د هغې د حسن د وجې نه ولحسبها ونسبها د هغې د حسب او د نسب چې دی نو هغه د وجې نه ولمالها او د هغې چې دی نو هغه د مال د وجې نه او دغه شان چې دی نو هغه ولدینها او د دین د وجې نه فاظفر بالدین بیا د الله پیغمبر رای ورکوي تاسو دین نه چې دی نو هغه ترجیح ورکوي تاسو دین نه چې دی نو هغه ترجیح ورکوي دینداره ښځه چې دی نو هغه کوئ که تاسو حسن پسې صرف لاړئ حسن فرستی دا چې دی نو هغه د چا د عیسایانو کار دی دوی چې نو هغه په حسن پسې لګېدلي نور چې نو هغه نه که تاسو په مال پسې لاړئ نو مال چې دی نو هغه د مال په وجه باندې کول دا د چې نو هغه د یهودیانو چې دی نو هغه طور طریقه ده او که تاسو حسب نسب پسې ځئ نو حسب نسب دا چې دی نو هغه د مشرکانو طریقه ده په دې باندې دی کوف کې چې دی نو هغه کول ځان له خبر ده خو بدیله چې دی نو هغه غوروالې ورکول دا نه دي پکار فص په الله پیغمبر وایي فص پر دین تاسو دین نه چې دی نو هغه ترجیح ورکړئ د دین په وجه باندې چې دی نو هغه خلکو سره نکاح کوئ نو اوس په دې کې یو کتل اکثر بعض طور باندې اکثر کسان مرګر ته زوی مچ دی نو هغه د زوی باندې تا علم کو دولی کوي وکړو زوی باندې علم کې بیا ول رښتې چې دی نو هغه ګرځي نو چرته نو مالدار چې نه مالدار کور والا هغه دغه ګوري که هغه بیا په اخوا چې نو هر څومره فاشه که هر څه هغه ولا هغه دین هم تباه کړي هغه علمیت ولا هم تباه کړي هر څه چې دی نو هغه ولا زیات ورسوي په لور باندې به لګیایي محنت به کوي تعلیم پې کوم او دا پې کوم او دا پې کوم علم هر څه چې دی نو هغه به پې وکړي د هغه به دوره چې دی نو قرباني هر څه ورکړي بیا به چې دی نو هغه د مال په لالچ کې د دنیا په عهدې په لالچ کې دا ډاکټر دی او دا انجینیر دی او دا کاروبار دی او دا دی او دا نه بیا به پکې اقه خبرې د جهلیت د زمانې چې نه نو واپس راوباسي نو چې بیا به کې کله هغه د جهلیت د زمانې خبرې راوباسي جو په دغه دنیایي شیزونه چې دی نو هغه بیا ورکړي جو بیا د هغه لږ وخت بعد چې دی نو هغه بیا نه علم نه تقوا نه ښي ځکه چې نو هغې اثر وي او چې اقه وشي جو بیا الټه دین هم بدنامه وي وګوره وایي پلان کې عالم و یا عالم او دا دې شولو نو دې وجې نه خپل بچو دپاره رشته چې کله ګورئ نو هغې کې د ټول نه بهترین رشته چې دی نو هغه د دیندارۍ ده مال ته یې مه ګورئ مال خو چې نو هغه د لاس خیره دی نن زما سره دی سبا ستا سره دی بل ورځ د بل چا سره او دا د هر سړي په مقدر دی اصل شی چې دی نو هغه دین دی چې په دین باندې چې نو هغه تربیت کېږي نو بهرحال بیا چې نو دې قصه الله وایي چې نو من المحسنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکې د هغوی ته د هغوی مهرونه محسنین غیر مصافحین سو پرې د تشخه مکمل تشریح چې نو هغه مخکې په صورت النساء کې تېره شوې نکاح کوونکي غیر مصافحین نه چې نو هغه زنا کوونکي مستی چې نو وباسونکي ولا متخذي اخدان او نه په پټه باندې اشنایان نیونکي ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله الله وایي چې نو هغه څه وکړو انکار وکړو کفر یې وکړو د ایمان باندې نو دا خپل عمل چې دی نو هغه باطله کړو نو ګویا که تا د اهل کتاب سره نکاح وکړو نو دا به ستا چې دی نو هغه ایمان د زوال سبب چې دی نو هغه به دې جوړ شي ما تاسو ته ذخیرة الجنان کې واقع لیکلی دي نو هغه به بیا د ستاسو د ایمان چې دی نو هغه د زوال سبب جوړ شي او دویم د مسلمان سره به د هغه کور والا د مسلمانې ښځې سره د هغې خاوند او په جنت کې نو الله وایي دوی خو کفر اختیار کړی دوی ستا سره جنت ته بیا چې دی نو هغه هم نشي تللی نو چا چې داسې وکړل هغه خپل عمل ضایع کړو وهو فی الآخرة من الخاسرین او د هغه په آخرت کې بیا په لوی نقصان او تاوان کې الله دې موږ د آخرت د تاوان نه وساتي اليوم نن ورځ احل لکم حلال کړی شوي دي تاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه وطعام الذین او خوراک دای کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته د کتاب حل لکم حلال دی تاسو دپاره وطعامکم او خوراک ستاسو حل لهم حلال دی د هغوی دپاره والمحصنات او نو پاک دامنې ښځې یعنې حلال دي
پاک دامنی خزی من المؤمنات د مسلمانانو نه والمحصنات او پاک دامنی خزی من الذین دای کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی ته کتاب من قبلکم مخکې له تاسو نه اذا آتیتموهن هر کله چې تاسو ورکړی دوی ته اجورهن د دوی مهرونه محسنین په نکاح کې راوستون کې غیر مصافحین نه چې نه مستی وباسون کې ولا متخذات اخدان او نه چې نه په پټنا اشنایی جوړون کې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بل ایمان د ایمان نه فقد حبط نزایش ولو عمله دا عمل وهو فی الاخرة واغو په آخرت کې من الخاسرین د نقصان مندون کنا اليوم احل لكم نورز حلال کړی شوی دی تاسو د پاره الطیبات پاکیزه سيزونه وطعام الذين او خوراک د کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شوی ورته د کتاب حل لكم حلال دی تاسو د پاره وطعامكم او خوراک تاسو حل حلال دی لهم غید پاره والمحصنات من المؤمنات او حلال دی پاک دامن مسلمان خزی والمحصنات او پاک دامن خزی من الذين دای کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی غوی ته کتاب من قبلکم وړاندې تاسو نه اذا اتیتموهن هر کله چې تاسو ورکړی دوی ته اجورهن د دوی مهرونه محسنین په نکاح کې راوستون کې غیر مصافحین نه چې نه مستی وباسون کې ولا متخذات اخدان او نه په پټه اشنایی جوړون کې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بل ایمان د ایمان نه فقد حبط نزایش وکړل هغه عمله دا عمل وهو فی الاخرة واغه به په آخرت کې من الخاسرین د نقصان مندون کنه